قاری صاحب سر الله صاحب تلاوت مننه او د شرکت کوونکو د ښه غوږ ایښودلو نه الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي مننه کوو او کومې زنانه چې د پروګرام کې د شرکت کولو لپاره راغلي دي د هغوی نه درخواست دا دی چې د کور کوم کور د هغوی لپاره مختص شوی دی او انتخاب شوی دی نو چا سره کومو زنانو سره ماشومان دي نو هغوی دې هلته ورشي او دې پروګرام ته دې په توجه سره غوږ کېږدي ځینې ماشومان د بیان په وخت کې یو خلل پیدا کوي شور شرابه کوي نو دې خبرې ته زیاته توجه کول پکار دي د پروګرام په دې برخه کې زه اوس بلنه ورکوم زموږ استاسو ګران قدر او محترم استاد فضيلة الشيخ أبو عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله ورعاه چې هغوی دې ګډونوالو ته د قرآن او سنت په رڼا کې خپلې ګټورې خبرې پیش کړي جزاه الله خیرا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله سبحانه وتعالى حمد صلاة ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد درود السلام ورسلا زد الله سبحانه وتعالى دیر شکریہ ادا کوم داسې شکریہ چې د هغې اندازه نه کېږي ځکه
چې الله سبحانه وتعالی چې په موږ باندې کوم فضل او رحمت او نعمت کړی دی د هغه فضل او رحمت او د نعمت شکریه ادا کول زمونږ غوندې د خلکو د ژبې نه پوره کېږي. محترمو یو وخت داسې و چې په دې کلي کې به چې مونږ امین وویل ورپسې به چې کوم دی نو خلکو یا قربان وویلو. اوس الحمدلله دا چې الله سبحانه وتعالی رڼایي راوسته جهالت الله ختم کړو چې دا جماعت اوس ډک دی د اهل توحید نه. دا د الله سبحانه وتعالی لوی فضل او لوی احسان دی. محترم الله سبحانه وتعالی مون پیدا کړیو او مون ته د یوې خبرې حکم کړی دی. هغه خبره ده چې مون هر فرد ته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې فاستمسک بالذي اوحي اليك منګله خاکا په هغه څه باندې چې تا ته وحي کی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو که استمسال بالوحي وکړي په وحي باندې منګله خاک کوي نو فائدہ بچي انك على صراط مستقيم دا په سمتا دنیا کی هیڅ عامل تا هیڅ عمل کون کې تا الله سبحانه وتعالى دا ډیګری نه ورکړي چې انك على صراط مستقيم. صرف هذا عمل کون کے چچیاغا پا قرآن و سنت باندې عمل کے وحی باندې عمل کے وحی دا اللہ دے کتاب پا صورت کی بھی او کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حادث پا صورت کی چی پا وحی باندې عمل کئی اللہ وی انکا علی صراط مستقیم. بل خبر الله سبحانه وتعالى دا کړی وادعو الى الله انك لعلى هدى مستقيم. الله ته دعوت ورکړه خلکو ته چې ته الله ته دعوت ورکړې نو ته په هدى مستقيم هغه نیغه هدایت باندې. زما محترم معزز دا اهل حدیث و دعوت دغه دوه خبرو ته الله ته او دا الله وحی ته او په وحی کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث. په دې خبره باندې خو د ټولو اتفاق دی تر دې پورې چې کافر هم مني که مخکې نه منل نه به یې منله خو اوس یې مني چې قرآن دا الله کتاب دی الله نازل کړی دی. په احادیثو باندې زموږ بعضې داسې خلکو چې هغوی ځان ته مؤمنان وایي اهل علم وایي د هغوی پکې شک دی چې آیا وحی دي او که نه دي. زما محترم معزز دا هم وحی یو دو مثال درکوم. اول مثال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې
نور بی نور شو من پختانه ورته تندر نیولی نور تندر نیولی زمن ترور اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها هغه وایي چې ما دا کیفیت ولیدو ما منډه کړه جماعت ته خپل خور کور ته عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته چې مې وکتو خلق په مانځه ولاړو عایشه رضی الله تعالی عنها هم په مانځه ولاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ دومره اوږد کړو چې په ما باندې بېهوشي راغی په څنګ کې مشکیزه پروت و هغې کې اوبه وي هغې اوبه مې اخیسته او په دې مخ به مې اچولو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ختمولو چې بینوري ده نور ختم شو ښه صاف رڼا بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریر شروع کړو زموږ ترور اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي په هغه تقریر کې یوه خبره دا وکړو ولقد اوحي الي انکم تفتنون فی القبور كفتنة الدجال تاسو به ما ته اوس وحی وشو چې تاسو به په قبر کې ازمایل کېږئ لکه ازمایښت د دجال نو دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې صادق المصدوق دی ولقد اوحي الي ما ته وحی وشو نو دا قصه قرآن کې چرته نشته د دې وجه نه موږ وایو چې څنګه چې قرآن وحی دی دارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث هم وایي د دې ډېر مثالونه دي تقریبا ما یو کتاب لیکلی دی هغه کې 50 احادیث ما ذکر کړي دي چې هغې کې اوحي الی دغه الفاظ موجود دي دویم بخاري کې یو حدیث دی هغې ته د محدثینو په ژبه حدیث عصیف ویل کېږي عصیف مزدور ته وایي یو سړی مزدور ونیولو دا پخوا د کلو ماحول به داسې و چې څوک مزدوري به چا کوله نو کور ته به تلو راتلو نو هغوی او غلطي وکړو چې پته ولګېدو جرګه سیسټم و جرګې باندې دا فیصله وشوه چې دې ښځې خاوند ته به یو سوره ورکوي او 100 ګډې به ورکوي دا خبره ختمه شوه دا انساني طبیعت داسې دی چې تاوان وشي نو بیا تپوسونه ډېر کوي نو د دې هلک پلار چونکې یو سوره دې تللی وه یو چې کوم دی نو 100 ګډې تللی و نو ملیان نه به یې تپوس کوو اهل علم نه تپوس وکړو نو ویل هلکه دا فیصله غلطه شوې ده ستا په زوی باندې چې کوم دی نو 100 کوړې او یو کال جلاوطني دی او په دې ښځه باندې رجم دی لږ تکلیف وکړو ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینې ته لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی ورنه تپوس وکړه دا د ښځې خاوند او د هلک پلار دواړه لاړل مدینې منورې ته چې ورسېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې موږ یو معامله راوړی دی
خو د دې ښځې خاوند وویلو چې موږ درته قسم درکوو د الله چې د کتاب الله نه به فیصله کوي دا لږ پلار هم وویلو چې او زه هم درته قسم درکوم چې د الله تعالی د کتاب نه به فیصله کوي خو دومره خبره دی چې ما خبرې ته پرېږده ما خبرې بس ټیک دی هغه چې خبره وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله لأقضين بينكما بكتاب الله زما دې په الله قسم چې ستاسو دواړو په منځ کې زه به د کتاب الله نه فیصله کوم اما الغنم والوریدة فمردود الیک تا چې کوم سواره ورکړې ده او سل ګټه دي ورکړې دي دا به تا ته واپس کېږي او ستا په زوی باندې سل کوړې او یو کال جلا وطني دی صحابي انیس رضی الله تعالی عنه ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې سبا یې لاړ شه د دې ښځې نه تپوس وکړه که د غلطي اعتراف یې وکړو نو رجم یې کړه نو هغه لاړو تپوس یې وکړو نو هغه ویل او دا غلطي مانه شوې ده ایسته یې رجم وکړو نو د دې حدیث لاندې هر یو شارح چې راځي اهل حدیث دی که حنفي دی که مالکي دی که شافعي دی هر څوک چې دی هغه وایي فيه إطلاق كتاب الله على سنة رسول الله پدې کې اطلاق دی کتاب الله شوی دی په سنت رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولی ځکه چې څنګه چې کتاب الله وحی دی نو دا هم وحی دی مقصد او غرض ما دا چې الله پاک وایي چې فاستمسک بالذي اوحي الیک کوم وحی چې تا ته کېږي په هغې باندې منګلې ښخ کړه ادعو الی الله انک علی هدی مستقیم الله ته دعوت ورکول سره انسان په څه باندې په سمه لار او چې په وحی باندې عمل کوي په صراط مستقیم باندې دعاګانې کوم کوي اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم څه شی دی په وحی باندې عمل کول صراط مستقیم څه شی دی توحید باندې عمل کول توحید عقیده ساتل نو الحمدلله دا مدارس دا موږ ته د الله ته دعوت ورکول ښیي په وحی باندې عمل کول ښیي تربیت زمون په کتاب الله او سنت رسول الله باندې کوي صلی الله علیه وسلم د هر انسان چې تربیت په کتاب الله باندې وشي او په سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وشي نو هغه انسان هیڅ کله نه ګمراه کیږي هغه انسان کی همیش الله خیر یې خیر باغی کې شر نه وي ځکه چې کتاب الله د شر کتاب نه دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا د شر نه دی د دواړو کې الله سبحانه و تعالی خیر یې ښه دی نو په دې باندې چې چا تربیت حاصل کړو نو هغه به همیش دپاره په خیر باندې زما محترم معززو دا وحی دا دین او دا علم همیش دپاره نافع دی نفع رسونکی دی کله کله زما او ستا د غلطي د وجې نه دا نافع شی غیر نافع وګرځي ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با دا دعا کو اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله تعالی دا علم غواړم چې هغه فائدہ رسوي
وأعوذ بك من علم لا ينفع. اے اللہ تا پوری پناہ نسم دا آگا علم نچی آگا فائدہ نرسل. علم یو آگا علم دے چی آگا زدکی نو انسان تا پی فائدہ رسی. یو آگا علم دے چی آگا کد زدکی او کد زدکی زدکی فائدہ نہ رسے. کزدکی نو تاوان درتا نشتا دنیای لحاظ سر او اخروی لحاظ سر. ہاں دا سے دے کہ بعد علم دا سے دے کہ آخرت فائدہ نہیں دنیای فائدہ بھی. او زمانگا وینا دعوت اللہ و رسول چی منتا کم را کرے دے نو آگا دا آخرت دا پاتا. ہر علم چی آغیز دکلا ضروری دے اور انسان تا پی فائدہ رسے آگا دا کول نمخ کی دا اللہ معرفت دے چی منت اللہ پی جنو اللہ ذات پی جنو دا اللہ صفاتو پی جنو دا اللہ نمونو پی جنو دا اللہ افعالو پی جنو. دا دا طولنا اهم علم دے. ذکر چه علماء کرام لکین چه اول واجب على مسلم فمسلمان بانی اولنی واجب تشهد معرفت اللہ سبحانه وتعالی. دا اللہ سبحانه وتعالی معرفت دے دا اللہ پی جندن دے اور دا اللہ ذات اور صفات اور آگے اسماء و افعال پی جندل دی چی دا اللہ ذات سستے اللہ ذات چرتا رہے اللہ صفات سسلی دا اللہ نمون سلی اور دا اللہ کارکردگی چلے. دا جزدکی قرآن و سنت. اللہ اخفل تعریف قرآن کی کرے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ سبحانہ وتعالی پر آیات کی اخفل تعریف کرے. استاس رب هغه ذات دے چاگا اسمانون او زمکی پیدا کرے تو وہ اشپک ورد ہوتی او بیا مستوی دے پارش باندی. من دیر خلق دی مدارس دی کتابونه ہوئی چندی دا مدرسی او تدبین پر نم باندی کئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پارش باندی نمانی. ولی نمانی ذکر چی دلین دا لازمی کی چی وی اللہ برا دے چی برا دیو منلو اللہ دے پارد دے جہاتو منلو. حالکہ دنوں دے جہات اور دن جہات سر سکار دے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی دا جہات جو مانا دے کہ جہات دا اللہ بروالی ہوئی صحیح دے کہ جہات دے او طرف ہوئی نا بیا صحیح نہیں ہے. جہاد کا استعمال ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی پارش بانی مستوی کیدل مطلب بھی مقصد بھی معنی بھی نو بیا دا صحیح ہے. او کہ جہاد دا مراد یو طرف بھی بیا غرد ہے اللہ دا پار اطلاق مخلق داوی چی بدیر جہاد ثابتی اللہ کتر سے بیا کہ اللہ پا عرش باندې مستوی دے څنګه چې د هغې شان سره د هغې د عظمت سره د هغې د لویي سره مناسب دي. دا خبره موږ ته قرآن او حدیث دی. قرآن او حدیث موږ ته دا خبره قرآن او دا
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا الله برواله مونږ ته ښودلی دی. یو صحابي راغی ما یو وینځه وه هغه ته ما پړق ورکړه اوس پې خفه یم ازادول غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راوست تپوس ورنه کوي هغه وینځه چې این الله الله چېرته دی؟ هغه وینځې وویلې فی السما بله په اسمان کې. من انا زه څوک یم؟ انت رسول الله صلی الله تعالی رسول او موږ ته په دې مدرسو کې دا ښیي چې که عین سره دې سوال وکړو الله دپاره بس کافر شوي. لږ سوچ وکړئ چې دا د کفر فتوا په چا باندې ولګېدو؟ دا سوال چا کړو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او فتوا په چا ولګېدو؟ لږ سوچ نه کوي سره د علم سوچ نه کوي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی چې بله دی. صحابو اجماع په دې خبره باندې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیبیانو کې زینب رضی الله تعالی عنها به ټول باندې عائشه رضی الله تعالی عنها به دا ویله چې تاسو کې ټول کونډې منډې کړي او زه کې جنۍ کړې یم دا فخر به او زینب رضی الله تعالی عنها به ویلو چې تاسو ټول خپل خپلوان ورکړي څوک بابا ورکړي څوک تر ورکړي څوک پلار ورکړي څوک ورور ورکړي او زه داسې ښځه یم چې زوجني الله من فوق 7 سماوات زه الله سبحانه وتعالی د 7 اسمانونو د بر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی چې الله پاک په قرآن کې سورې احزاب کې دی زوجناکها موږ تا ته په نکاح ورکړی. نو صحابه هم دا عقیده وو چې الله د عرش د پاسه 7 اسمانونو نه بر دی او علماء کرام سبق والا مذهبونو والا خاص کر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه هم دا فرمایي که چا دا وویلو زه په دې خو پوهېږم چې الله عرش د پاسه دی خو ما ته دا پته نشته دی چې دا عرش بره دی او که ښکته دی. نو دا سړی کافر کېږي ولې؟ ځکه چې د الله فوقیت بروالي ونه منلو. دا عقیده ده. خو بهرحال مقصد زما دا دی چې دا د الله تعارف په څه کېږي؟ په علم باندې. کوم یو علم؟ د قرآن او د حدیث په علم باندې. د دې وجه نه وایي چې اول واجب په مسلمان باندې څه شی دی؟ معرفت د الله سبحانه وتعالی دی. که موږ الله نه پېژندلی هر څومره چې عبادت کوو نفلونه کوو حجونه کوو زکاتونه ورکوو فرض لمونځ کوو نفل لمونځ کوو هر څه چې کوو نو هغه بې فایدې دي ځکه چې د چا دپاره چې عبادت کوو هغه موږ را پېژندلی نه دی. یو ځای ته تللي وو مانځه نه وروسته حجره کې ناست وو یو سپین ږیری وو د هغې تعارف خلکو وکړو چې وایي دا داسې بزرګ سړی دی چې 25 کاله د الله په لاره کې لګولی. ما ویل ټیک دی 25 کاله به لګولي اوس به یې هم الله نه پېژندلی 25 کاله به یې لګولي اوس به یې هم الله نه پېژندلی. ما ورته تپوس وکړو بابا الله چېرته دی؟ وایي هر ځای کې دی. نو دې 25 کالو د الله په لارې کې لګولو څه فایده وکړو؟
عقیده دا ساتل پکار ده چې الله سبحانه وتعالی په عرش باندې مستوی دی او علمي په هر ځای وان الله قد احاط بكل شيء علما الله تعالی په خپل احاطه د علم کې هر څه راوستی دی الله په هر څه باندې قادر دی ان الله على كل شيء قدير الله رحمت هر څه ته رسېدلی دی ان رحمتي وسعت كل شيء زما رحمت هر څه ته رسېدلی دی لہذا زما محترم معززو تر څو چې موږ الله نه پیژندلی دا پورې زموږ څومره چې دا عبادتونه دي هغه عبادت بېکاره ده خو ما دا عرض کوم چې دا په څه باندې پیژندلی کېږي په علم باندې او الله پاک هم موږ ته دا وایي چې فاستمسک بالذي اوحي الیک کوم وحي چې تا ته کېږي په هغې باندې منګلې کړه او دا علم داسې یو شی دی چې په هغې باندې الله پیژندلی کېږي انسان خپل ځان پیژني انسان خپل مور پلار پیژني چې علم نه وي انسان نه الله پیژني نه ځان پیژني نه مور پلار پیژني نه آخرت پیژني نه حساب کتاب پیژني نه جنت او دوزخ پیژني ځکه که دا د دې شیونو تعارف چې کړی دی همدې کتاب کړی دی الله په کتاب کې موږ ته دا وایي چې الله دا دی او د الله صفات دا دی د الله نومونه دا دي د الله افعال او کارکردګي دا دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا او انسان استا د تخلیق مقصد څه دی هغه قرآن کې موږ ته وایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مور پلار موږ ته چې کوم دی نو قرآن ښایي چې واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان وګورئ ډېر لوی لوی خلک دي علمي لحاظ سره کوم بمونه یې جوړ کړي دي اسمانونو ته وکتل خو مور پلار نه پېژني الله نه پېژني د دغه علم دا داسې علم دی چې د دې که زده کړي نو هم تا ته بې څه فایده نه رسوي او که زده یې نه کړي نو هم تا ته بې څه فایده نه رسوي لہذا د علم دین د دې مدارسو ختم څنګه چې مولوي صاحب وویلو د دې مدارسو تعاون پکار دی حوصله افزایي پکار دی او خپل بچو که تاسو تربیت کول غواړئ نو داسې ځای کې تربیت ما دا عرض کوم چې کله کله د علم غیر نافع وګرځي کتاب او سنت علم ونه کي بل څه زده کړي هغه هېڅ فایده نه رسوي در پاره که دنیا کې څه ورسوي وبرسوي خو آخرت فایده ورته نه رسوي او کله کله داسې شي چې دا طالب علم داسې ځای ته لاړ شي چې هلته تربیت د هغې کتاب او سنت باندې نه کېږي کتاب او سنت باندې نه کېږي وایي به قرآن به هم وایي حدیث به هم وایي خو موږ ته چې کوم حکم دی قرآن او سنت به په فهم د سلفو باندې سلف معنا صحابو چې کوم د قرآن نه فهم کړی دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه فهم کړی دی هغه فهم باندې به چې کوم دی موضوع نو هله به د قرآن او د سنت نه فایده اخلو د قرآن او سنت به نافع ګرځي او درېیمه دا خبره ده چې ماحول بعضې مدارس داسې وي چې هلته چې تربیت کېږي کتاب او سنت مطابق تربیت نه کېږي ډېر علما داسې وي چې هغوی قرآن او سنت ویلي
قرآن او سنت باندې پوهیږي خو ماحول ورته داسې پیدا شي چې هلته په هغې باندې عمل نشي کولی چې ماحول یې درست وي که یو سړی داسې ځای کې تربیت حاصل کړی وي چې هغې قرآن او سنت باندې تربیت نه وي خو چې ماحول ته راشي مثلا د اهلیدیسو مدرسې ته راشي هغه شی به زده کوي چې کوم دلته وینا کېږي قرآن ویل کېږي قرآن به زده کېږي حدیث به ویل کېږي حدیث به زده کېږي قرآن باندې به عمل وي حدیثو باندې به عمل وي دا خبره به نه وي چې دا بزرګانو دا خبره کړې ده یو کیسه کې داسې راځي او فلاني کې داسې راځي دا زموږ دین د بزرګانو د وینا او د قصو دین نه دی دا د دلیل دین دی دلیل دا دو څیزونه یا د الله کتاب دی او یا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لهذا موږ ته الله پاک دا حکم کوي چې فاستمسک بالذي اوحي الیک کوم وحی چې درته کېږي په هغې باندې استمساک څومره چې صحابه کرام تیر شوي دي یا ائمه تیر شوي دي د هغوی لیک د هغوی وینا چې مونږ ته کوم رسېدلی دی هغې کې به داسې یو پیدا نه کړي چې کوم یو صحابي الله او رسول نه علاوه بل چا ته دعوت ورکړی دی یا کوم یو امام د الله او رسول نه علاوه بل چا ته دعوت ورکړی دی لہذا کتاب او سنت زما هم لاره ده صحابه هم لاره وه د ائمه هم لاره وه محدثین هم لاره کتاب او سنت د امت لاره ده او که ځان ته د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت ویل غواړو نو پکار دا دی چې په کتاب او سنت باندې عمل او که د کتاب او د سنت نه علاوه وي هغه بیا دین نه دی هغه بیا اسلام نه دی دین او اسلام کتاب او سنت نه دی او الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه دین باندې روان کړي هغه دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته الله را لېږلی دی او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درویشت کاله کې د هغې عملي او قولي طور باندې تشریح کړی دی عملا هم چې کوم دی نو تشریح کړی دی او قولا هم تشریح کړی دی الله سبحانه وتعالی دې زموږ هغه دین